بل یو ملګري چې پوښتنه کړې د مودودي نظریاتو باره کې چې د مودودي نظریات څه ته وایي، دا څنګه دي نظریات، او د دې نظریاتو والا امام هغه پسې مونځ کول څنګه دي، او دغه رنګ د دې چې کوم تفهیم القرآن تفسیر مولانا مودودي صاحب لیکلی دی، نو دوی به چې موږ ته لږ وضاحت وکړي آیا دا تفسیر لوستی شو، دې باندې عمل کولی شو که نه شو کولی جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دې متعلق به زه تاسو ته صرف یوه حواله وښیم، زموږ پروګرام کې دومره وخت نه چې پوره حوالې تاسو ته وښیم، او که پوره تاسو حوالې کتل غواړئ نو د مودودي صاحب خلافت و ملوکیت او تفهیمات، رسائل و مسائل، تفهیم القرآن، په دې ټولو کې دغه حوالې موجودې دي. او ټولو نه اول چې تفسیر بالرای جایز نه دی، مودودي صاحب تفسیر بالرای کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، او بل ځای فرمای چې من قال فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ. چا چې قرآن پاک د خپل عقل نه تفسیر وکړ، د خپل عقل نه، مودودي صاحب په خپل تفهیم القرآن په مقدمه کې لیکلی چې مو یو آزاد طریقې سره سلف نه ما نقل نه دی والی، په آزاد طریقې سره ما تفسیر ولیکه په خپل مقدمه کې وای. نو څوک چې په دې طریقې باندې چې نقل نه بغیر په خپل رأی باندې سووي قرآن پاک کې قدر صحیح ولخه هم غلطي وکړه. نبی علیه السلام خدای په تفهیم القرآن کې ډیر زیات خطا شوی دی، عصمت انبیا نه انکار کړي. مونږ وایو چې انبیا کرام معصوم دي، دی وایي چې نه انبیا کرام غټه نعوذ بالله غلطۍ کړي. داود علیه السلام په باره کې تفهیم القرآن کې دی لیکي چې داود علیه السلام د خپل خواهش نفس نه نعوذ بالله من ذالک مجبور شو او دا غلطي وکړه. او دارنګ صحابه کرام په باره کې الله پاک فرمای اولئک هم المؤمنون حقا او لقد رضي الله عن المؤمنین. او ټول صحابه کرام غلطۍ چې کوم اجتهادي غلطۍ دي، هر قسم غلطۍ دي الله معاف کړي دي. نو د بیا صحابه کرام پس خپل خطوړه د عقل رخص د صحابه کرام عثمان رضی الله په باره کې خلافت و ملوکیت او نور صحابه کرام په باره کې ډېر سخت ګستاخی کړې ده چې هغه غلطۍ الله معاف کړي دي، وایي چې دا ما معاف کړي دي. او هر څه کوي عثمان رضی الله باره کې خو نبی علیه السلام فرمایل چې جنگ تبوک کې هغه امداد وکړو چې دینه بعد چې عثمان رضی الله چې هر څه کوي دا بخلې دي. نو هغه باوجود د عثمان رضی الله تعالی عنه دغه باندې ذکر کړي چې دلته کې د غلط شوی دی. انبیاء کرام په باره کې ویلي چې انبیاء کرامو کو دا کار نه وی کړي، نو دا به نه وی شوی نه خپل عقل استعمال کړي. عصمت انبیاء انکار کوي، د خلفاء صحابه کرامو معیار حق نه غني، وی صحابه کرام معیار حق نه د کتابونو کې لیکلي دا معیار حق نه دي. مونږ وی معیار حق ته اولئک هم المؤمنون حق قرآن پاک فیصله ده. دینه علاوه مودودي صاحب د خپل د اسلافو ډېر سخت توهین کړی دی. او شرح الفقه الاکبر کې لیکلي چې من ابغض عالما من غیر ثواب ظاهرا خيف عليه الكفر. څوک چې د اسلافو ګستاخی کوي د په خپل ایمان باندې ویریږي، نو چې د کافر شي په دې باندې. او بیا د ائمه اربعه او تقلید نه کوي، دغه خلاف سو مسله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باری کې لیکلي دلته پوه شوی نه دی، خپل عقل استعمال کړي. خو زه وایم هغه عالمانو ته چې د علماء کرام لکه شیخ الطاف صاحب شو، شیخ الطاف صاحب چې کوم د مولانا الطاف صاحب د بنو ولادي د پېښور کې دی، یا په حیدرآباد کې د مولانا اسماعیل صاحب چې هغه مودودي دی او د دفاع کوي، وایي چې دنه که غلطۍ شوی نو انسان د غلطي تکیږي. د مجتهدینو چې کومه غلطیانې وي هغه قابل معافي وي، هغه اجتهادي غلطۍ وي. دا سه یو عام کس چې غلطي کوي په قرآن پاک کې هغه ګناهګار دی، هغه ولا غلطۍ قابل معافي نه دي، هغه پس روان چې نو بیا سړی ګمراه کیږي. نو تاسو دغه شیخ الطاف صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، تاسو ماته د دې صرف د یوې حوالې جواب راکړئ، صرف چې د په تفهیم القرآن اول جلد کې لیکلي دي، د تفهیم القرآن دی اول جلد صفحہ نمبر 288 کی دی لکھی کہ سودخوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاق امراض پیدا ہوتے ہیں. اخلاقی امراض، سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض اور حسد. څوک چې سود کوي نو هغه کې د شپږ و بیماری وي، ګناونه یې پکې. نو وایي چې احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا. احد کې چې صحابه کرامو ته سارزي شکست وشو، نو په دې وجه شو چې دوی سودخور او د شپږ و ګناونه په دوی کې، نعوذ بالله من ذلک، استغفر الله رب. نو د تعویل بسنګ کوي علماء کرامو، دې بس تعویل کا زه درته دا پیش کوم چې دا مجتهد نه او دا اثر عالم نه، د په پویدونه
د بسم الله الرحمن الرحیم معنا غلطه کړي نور پوره تفسیر خلا پرېدا زه صرف یو حواله درته د بسم الله الرحمن الرحیم خایم مونږ وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا صفحه نمبر دا 44 کې مونږ معنا کوو د بسم الله الرحمن الرحیم علماء کرام معنا کوي چې الرحمن صفت مشبہ ده الرحیم هم او د کې مبالغه ده زیاتواله پکې مراد دی الرحمن دا سه د الله صفت ته یعنی دا د غطشان په وزن باندې دی چې سړی زیاته تنده ورته راشي الرحمن یعنی دا سه مهرباني چې جوش کوي یو دریاب راشي سمندر راشي په جوش کې وینو وای ډېر په جوش کې دی نو الرحمن کې جوش ته الرحیم کې دوام دی دغه صفت کې الرحیم کې دوام دی او عام علماء کرام معنا کوي چې الرحمن دا یو عام صفت ته چې کافر باندې مهربانه دی په مسلمان باندې الرحیم دی الله یو بل خپل صفت ته چې په آخرت کې په صرف په مسلمانانو مهربانه نو څومره خپل د الله نومونه د خپل مناګانی دي او دی وی چې دا رحیم چې دا محمل له د دې داسې معنا دی لکه وی چې الله جل جلاله د کافیا برابر ولا چې مونږ وی چې روټي شوټي پانی شانی خو معنا نه لري دی وی چې را په اردو کې لیکلي چې لکه څوک چې وی چې لمبا نو بیا خون ورنه کې به تړنګا او بیا دارنګ چې وای چې رفیا سخی ته وای سخی نو خون ورنه کې وای چې داتا ور سره ملاو ګوره چټه نو دا د بسم الله الرحمن الرحیم چې معنا نشته بلکې دا محمل لفظ کفیا الله ور سره برابر کړ د الله بندگانو دا سره عالم نه دی چې څومره لګیوا دوی درجه دی ویلي ته پته لګی چې الرحمن سمانه دا الرحیم سمانه دا به علم دی دی وا غلطی هم قابل معافی نه دي چې کوم علماء کرام چې خیر د غلطۍ ته شی ډیر ښه کار خو کړي د مثال دا سې دی لکه یو چټي غټه د شات چټي وي یو ساس کې پکې زهر واشه دا مثال دا سې دی د اجتهادي غلطۍ نه دي اسم تام بیان منکر دی او تفسیر بالرأی د کړي دی د عدول د صحابه کرام یاري حق نه دی دی وي او د هغه پسې د ائمه اربعه مخالفت کړي نو څوک ټول علماء کرام یعنی مونږ ول تبلیغ ولا ملګری سمره نرم زکریا صاحب رحمت الله علیه تبلیغ مشر هغه فرقوریت ولا خبرې نه کوي خود د نقصان د وجنه یو رسول علی کلی د موجودیت په باره کې رد موجودیت مند یو رسول کتاب لیکل زکریا صاحب چې خلک دینه بچ شي زمونږ ټول علماء کرام ته وګوره حسن الفتوا وګوره نور علماء کرام فتوا وګوره د متعلق لیکلي او فتوا ضروري دی وبن وګوره باغی کې لیکلي چې تفهیم القرآن چې چا لیکلي مودودی یا د کتابونه دا گمراه دي بلاره اهل سنت والجماعت ولا نه دي څوک چې د نظریه سره تعلق لري او د نظریه دفاع کوي هغه مودودی دي نو هغه پس علمون نه کیږي علمون پس مکروه تحریمی دي دوی نه ترجمه ز کول درس کول دا هم حرام دي جایز نه دي ځکه چې دوی په ګوډه کې خلکو ته زهر ورکي او دوی په دا حیاتاباد کې او په نورو پرکونو کې زنانه راجمه کې تفسیر په نوم باندې درس په نوم نو زنانه ورته مپرې دی ځکه چې دوی نه درس ز کول د ګمړی دي تاسو چې وویل چې دوی یو اعتراض دا کوي چې دا تفسیر عثماني کې هم داسې لیکلي تفسیر عثماني کې داسې نه دي لیکلي تفسیر عثماني کې عثماني صاحب لیکلي دي چې د دینه مراد چې د هغه منافقین دي 300 منافقین چې په احد جنگ کې نبی علی السلام نو ورستو پاتې شي هغه 300 ورستو ته پورا د هغه عبارت خو ورکه هغه مراد ته اخستي هغه يهوديان منافقین چې په شکست نبی علی السلام نو ورستو پاتې شي منافقین ته مراد اخست او مودودی وای چې دینه صحابه کرام مراد نعوذ بالله من ذلک دې بس تاسو وکوي الله پاک دې شر نه او دې فتنه نه مسلمان په امان امين